کوم خلکو به چې دا خبره کوله چې د عمران خان سیاست ختم شو او د عمران خان په نوم باندې کراس ولګېدو، نو اوس هغه خلک وایي چې عمران خان مونږ ته قبول دی. جی شیر افضل مروت پرویز خټک حواله سره ډېر زبردست خبرې کړې دي او پرویز خټک له ډېر زبردست جواب ورکړی دی چې به هم په دې ویډیو کې ډسکس کوو. او بل کم خلک داسې وایي، کم خلک لګیا دي چې دا خبره کوي چې عمران خان مونږ له قبول دی، نو په هغې باندې به هم ډیټیل سره ډسکشن کوو. بل آرمي چیف جنرال عاصم منیر د مافیا خلاف جنگ چې کم روان کړو د هغې ډېر مثبت نتایج راغلي دي، په هغې باندې به هم خبره کوو ملک له څومره فایده ورکړې ده. بل د پاکستان تحریک انصاف چې کم کور کمیټي و هغې د صدر عارف الوي نه یو غټه مطالبه کړې ده. په دې څلور بریکینګ نیوز چې کوم دی په دې باندې به ډیټیل سره په دې ویډیو کې خبره کیږي. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. راځو ټول نه پهله د هغه خلکو طرف ته راځو چې کوم خلک وایي عمران خان مونږ ته قبول دی، چونکې مخکې دی د عمران خان خلاف راوتلی او اوس وایي چې نه عمران خان مونږ له قبول دی. په څه وجه باندې دی دا خبره کوي وجه در سره هم بیانوم. جی کوم خلکو به چې ویل چې عمران خان هیڅ مستقبل نشته او عمران خان په نوم باندې کراس ولګېدو، اوس هغه خلک وایي چې عمران خان مونږ ته قبول دی. عمران خان دا وخت اصل کې په جیل کې دی، خو بیا هم پی ډي ایم جماعتونه د عمران خان نه یریږي او په یو بل باندې الزامات لګوي. اوس بلاول بوټو ویلي چې عمران خان مونږ ته قبول دی، کله چې مسلم لیگ نون ویل چې عمران خان دی په عمران خان دی مکمل پابندي ولګي، نو هغه وخت کې پاکستان پیپلز پارټي د مسلم لیگ نون مخالفت کولو. بلاول بوټو صرف په دې وجه د عمران خان پابندي فیور کې نو چې کچري عمران خان غونډ لیډر باندې پابندي لګیدي شي او عمران خان غونډ لیډر مشکلاتو کې ګیریدي شي، نو سبا زمونږ هم نمبر راتلی شي او سبا در ورځ په مونږ باندې هم راتلی شي او چې عمران خان غونډ لیډر ګیریدي شي، نو بیا یو سیاسي پارټي هم په پاکستان کې نشي بچ کېدی. او کچري پاکستانی عوام عمران خان قبلای نو مونږ به وای سر کې قبلو چې پاکستانی عوام قبلای مونږ تم قبول دي. او بلاول بوټو دا هم ویلي چې عوام بار روان الیکشن کې عمران خان یو ځل بیا قبلای. دا بلاول بوټو خبر دی. بل طرف ته آرمي چیف د مافیا او د کرپ خلکو خلاف چې کوم ګرینډ اپریشن روان کړو نو دا ډېر مثبت نتایج مخې ته راغلي دي. آرمي چیف د پاکستان د تباه معیشت بیړه په خپل سر اغشته ده. کاروباري شخصیت سره ملاقات نه پس ذخیره اندوزي کولو والا خلک ذخیره اندوزي کولو والا مافیا کم خلکو چې چینی ذخیره کړي و او یې سمګلینګ کړي و یا کوم خلکو په کور کې پیسې ذخیره کړي و یا ډالر جمع کړي د غي خلاف چې کوم سمګلینګ د چینی او ډالر سمګلینګ والا خلاف ګرینډ اپریشن آغاز شوی دی او مثبت نتایج مخې راغلي دي. پاکستان کې ډالر قیمت 19 روپۍ فرق پکې راغلی دی او سټیبلیټي پکې هم راغلی ده او چینو قیمت کې هم 30 روپۍ فرق راغلی دی. سټیبلیټي پکې داسې راغلی ده چې هر ورځ به ډالر یا سم ډیر بره لاړو او یا به ډیر ښکته راغو، بره به ډیر تلو خو ښکته به لږ راتلو. اوس چې کوم دی سټیبلیټي دی له ویلی شي چې مطلب ډیر زیات پکې اتار چړاو را نه شي، مطلب سټیبل په یو حالت باندې ودرېږي، دله سټیبلیټي ویلی شي. ډالر چې کوم دی دا یو سټیبل کرنسي د $1 از ایکول ټو $1 هغې کې مطلب داسې څه دغه نشته دی. خو پاکستان چې کوم دی کله به ډالر په 110 سوري په 210 کې او ډایرکټ په 230 لاړو، 230 نه به 225 لرا کوشو، 225 نه به 240 لاړو، بره به ډېر تلو ښکته به کم راتلو. نو اوس پکې لږه ډېره سټیبلیټي راغلی ده. نو آرمي چیف چې کوم دی هغه ډېرې مطلب داسې فیصلې کړي دي چې آرمي چیف وایي چې د هر چا خلاف په بلا امتیاز مطلب فرق په پکې نه کېږي، که غریب دی او مالدار دی کرپشن کې ګیر شو، بجلی غلا کې ګیر شو، چینی سمګلینګ کې ګیر شو، ډالرو مافیا کې ګیر شو، ډالر سمګلینګ کې ګیر شو، دغه خلاف په سخت اپریشن کېږي. بل پی ټی آی د صدر عارف الوی نه غټه مطالبه کړې ده. پاکستان تحریک انصاف کور کمیټي اجلاس شوی دی او په هغه اجلاس کې دا مشوره شوې ده چې صدر د زر تر زره د الیکشن اعلان وکړي او د پاکستان آئین صدر ته دا اختیارات ورکړي چې کله اسمبلی تحلیل شي نو بیا به صدر زر تر زره د الیکشن اعلان کوي او که اوس چری صدر صاحب د الیکشن اعلان نه کوي نو دا به د پاکستان د آئین خلاف فیصله ویږي. بل پرویز خټک حواله سره چې کوم خبرې شوې دي په هغې باندې هم لږ ډېر ډسکشن کوو. د عمران خان وکیل پرویز خټک عمران خان وکیل چې کوم شیر افضل مروت پرویز خټک له جواب ورکړی دی چې پرویز خټک دا خبره کړې وه چې زه به د پی ټي آی صفایه کوم د کې پی کې نه به زه مکمل پی ټي آی صفا کوم. نو اوس شیر افضل مروت د عمران خان په خوله پرویز خټک ته جواب ورکړی دی چې پرویز خټک خو یو ګنې نشي ماتولی نو پی ټي آی بس مات کړي. او بل وایي عمران خان ویلي که پی ټي آی د پرویز خټک مثال لکه عمران خان وایي دا خبره کړې چې پی ټي آی کې د پرویز خټک مثال لکه د کټملو پی ټي آی وینه چې کوم دی دا ټوله پرویز خټک سکلې ده او د خپل عهدو یې غلط استعمال کړی دی. نور هم ډېرې زیاتې خبرې چې زه په دې ویډیو کې نه ډسکس کوم ځکه هغه لږ داسې غیر اخلاقي خبرې دي. او بل دې حوالې سره پرویز خټک هم جواب ورکړی دی. پرویز خټک ویلي دي چې کوم خلک اوس زموږ مذاق اړوي نو 2 میاشتې پس په موږ د هغوی مذاق اړوو او زما حکومت کې څوک هم کرپشن نشي کولی. یو داسې پارټي به جوړوم، یو داسې حکومت په خپل په کې پی کې راولم چې کې به د کرپشن نوم اړوي نه جي. نو ګورو به چې څه کېږي راتلونکي ټایم کې. تر اوسه پورې دا اپډیټ سو ډېره زیاته مننه. والسلام.